بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو دا وخت مونږ په لانډاکي کې ولاړ یو او لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده کرونا وایرس چې ټول جهان په خپل لپیټ کې اخیستی دی او د دې سره سره هغه اهلکار چې کم هر وخت په دې تمه ولاړ دي چې موږ خپل عوام او خپل خلک د دې وبا نه بچ کړو او د هغې دپاره د هغوی تګ و دو چې دی هغه هر وخت جاري. د بریکوټ میډیا دا فیصله کړې ده چې دغه خلک چې دومره په مینه او په محبت د خپل قام او د ولس سره ولاړ دی او شپه او ورځ کې لګیا دي په دغه محنت باندې نننۍ ورځ د هغوی دپاره وقف کړي او هغوی ته خراج تحسین پیش کړي. لانډاکي ته راغلي یو، دلته کې زمونږ پولیس اهلکار او خاص کر هغه کس چې نن سبا د هر چا په خوله د هر چا په زړه کې د امجد غفور صاحب نوم دی. امجد غفور صاحب دلته راغلی دی او دلته هم هغه خدمت کوي کم چې په رحیم آباد کې کوو، کم چې په هر ځای کې، ولې چې ښه خلک چې هغه هر ځای ښیي. امجد غفور صاحب سره په دې حواله باندې خبرې کوو. امجد غفور صاحب دا راته ووایه چې نن ستاسو کوم خدمات دی د چا نه پټ نه دي. نن زمونږ ملګري تاسو ته خراج تحسین په دې وجه پیش کوي چې ستاسو هغه محنت، ستاسو هغه تګ و دو دومره دی چې مونږ یې په دې مجبوره کړو چې میډیا چې دی نو هغه همیشه په ادارو باندې تنقیدونه کوي. خو نن مونږ راپاڅېدلي یو، د سحر نه لګیا یو او د پولیس محکمې په دې وجه باندې صفت کوو چې د دې کردار چې دی ستاسو په شان خلک په دې کې موجود دي او هغه د خلکو خدمتونه کوي. نن یې ځان په هر سختو ورکړی دی خو د خپل قام دپاره لګیا دي. څه محسوس کوئ د خلکو مینه او محبت ته د څنګه ښکاري؟ بسم الله الرحمن الرحیم. وروره ډیره مننه. زه د بریکوټ پریس کلب او د صحافیانو وروڼو انتهایی شکرګزار یم چې هغو په دې لنګ تڼ وخت کې دلته رالو او زموږ ته حوصله افزایي دپاره دلته حاضر شو. په موجوده وخت کې د کرونا وایرس د وبا د وجې چونکې لاک ډاون دی او خلک د یو خطره محسوسوي، خو چونکې منګه د دې ملک محافظین یو، د دې قوم خدمتګار یو او موږ ته د سرکاري خزانې نه تنخواه میلاویږي، نو موږ به په فرنټ لاین باندې انشاءالله چې تر څو زموږ په وجود کې سای او تر څو زموږ په وجود کې اخیرنۍ د وینې قطره موجودي، نو موږ به د دې قوم دپاره په فرنټ لاین باندې جنګیږو او څه قسمه خطره به نه محسوسو. ولې چې موږ خطره محسوس کړو نو قوم به بیا خطره محسوسوي. انشاءالله موږ به په فرنټ لاین یو. زموږ نه چې څونه کوشش کېږي د اخیرني حده پورې خپل قوم له به ریلیف ورکو، کوشش به یو دا وي چې عوام خوشحاله وي او مطلب دا دی دا وبا چې د دې سره په جمع باندې دا بین الاقوامي وبا ده، په جمع به ورسره جنګ کوو. زما دې قوم ته اپیل دی چې د علاج نه احتیاط بهتر دی، خپل احتیاط دې وکړي. مننه جی. زموږ سره دلته کې سینیر صحافي فضل مولا خان ولاړ دی. فضل مولا خان څه محسوس کوئ نن چې ټوله ورځ د پولیس محکمې د ټولو محکمو د خراج تحسین ورځ وه د بریکوټ د صحافیانو طرفه، تاسو دوی ته د خراج تحسین چې نن پیش کړو څه محسوس کوئ؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه چې تاسو ټول خلکو ته پته ده چې په دې ملک کې په دې ټوله دنیا کې د کرونا وایرس وبا راخوره شوې ده. په دغه سلسله کې ټول خلک مطلب دغه نه متاثره شوی دی. هم په دغه سلسله کې موږ نن راوتیو د بریکوټ میډیا ملګري او په ټول بریکوټ کې زمونږ چې څومره پولیس دي یا ډاکټرز دي یا ټي ایم اے اهلکار دي، هغوی ته چې کوم دی نو موږ د خپل بریکوټ میډیا له طرف نه خراج تحسین پیش کوو. جی دلته زموږ سره نور ملګري هم ولاړ دي. څنګه باچا صاحب تاسو څه محسوس کوئ نننۍ ورځ مو څنګه تېره کړه او څنګه چې د خلکو دوی ته خراج تحسین تاسو پیش کو نو دا په څه وجه باندې؟ ډیره مننه ډاکټر صاحب. څنګه چې تاسو ووایئ پوره ورځ موږ نن د سهار نه لګیا او دغه چې کوم مختلف محکمې دي، سرکاري محکمې او زموږ دغه ځوانان چې کوم دي هغوی ته موږ خراج تحسین په دې وجه باندې پیش کوو چې دوی خپل ځانونه د ځان سره چې کوم دی خپل خاندانونه هم چې کوم دی هغه په خطره کې اچولي دي او زموږ د حفاظت لپاره د عام ولس د حفاظت لپاره دوی ټوله ورځ چې کوم دی ولاړې د موسم هغه برهمۍ دغه وبا چې کومه ده دغه ټول دوی په خپل سر باندې اخیستې او صرف د ولس
وایرس د خدمت لپاره. نو د بریکوټ چې کوم میډیا ملګری دي مونږ نن دغه ورځ د دوی سره تیر کړه، دوی ته د خراج احسان لپاره په دې ټایم کې مونږ چې کوم دی د کم د لنډاکی چیک پوسټ چې د سواد گیټ وی دا نو بدی کې د امجد غفور صاحب پشن ځوانان دي دلته مونږ دوی باندې فخر کوو، دا زمونږ ویاړ دی او مونږ دوی ته زمونږ د طرفه دوی ته سلوټ دی د پوره میډیا ټیم چې کوم دی زمونږ د غوي د طرفه. لکه څنګه چې تاسو وکتل دلته کې زمونږ د دې ملګرو د کردار او دوی ته مونږ یو ځل بیا خراج تحسین پیش کوو، ولې دوی هر وخت ولاړي او دغه یو کاری چې مونږ خلک د دې وبانه بچ کو. نو یقینا دا د خراج تحسین مستحق خلک ته او ان شاء الله مونږ دوی ته د خپل تعاون یقین دهانی ورکو. د بل پروګرام پر اجازه راکړئ. د الله پامان. हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और YouTube पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें.